अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई ज़ी क़दर उलमाए किराम और अवामुन्नास मुसलमानानु द टोलो मखी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प दरबार की दुआ गोयो ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ती द हक़ वयुल तौफीक राखी और बिया बागा हक़ बांधी दे अल्लाह मुन टोलो ला द अमल कवल उसरसा अखबल अखबल द जवन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो ज़यो खादिम मा द उलमाओ और यकीनन द दी मरगरी मीना दा कि माते पागा अंदाज बांधे आवाज़ों को चिज़ागा नहीं मान को बारहाल दुआ गोए मा कि अल्लाह दे द दुई दा मीना दग शांति द उलमाओ सरा बरकरार साथी। इज्जतमंदो द खुशालाई मौका दा नंस्तासो पदीलाका की दा मदरसा चिकमा दा ददी सालाना प्रोग्राम दे और यकीनन सालाना इम्तिहान बहुम शवे नुचे सालाना इम्तिहान शवे दे नु तुलबाओ के बाजी अव्वल रागली बाजी दोम रागली बाजी सोम रागली दग शांति दे मदरसा की बा सौ तुलबाओ फयादो बांधी द अल्लाह किताब तकमील तरसवले और सौ तुलबाओ बा द अल्लाह किताब पनाज़िरा बांधी तकमील तरसोले नो यकीनन द मदरसे चिकमा इंतजामिया दा नो अगुई द दगा वड़ो द हौसला अफजाई द पारा द खुशालोलो ला पारा दा प्रोग्राम में जोड़ करे और पदी प्रोग्राम की तासुलहुम दावत रा कर ले जमंग दा मशरान उलमा दी दुई लहुम दावत वर करे दे जमा वंदे द दुई चिकम खादिम दे अगल हम दावत
او یقینا دا علما چې راغلي دي نو دا هم په دې سلسله کې راغلي دي چیرې دا پروګرام د طلباو د حوصله افزای لپاره دی د طلباو د خوشالولو لپاره دی او یقینا طلبا دا مهمان رسول دي او چې د دوی د خوشالۍ پروګرامي د دوی د حوصله افزای پروګرامي نو موږ پکې هم شرکت وکړو او یقینا د دې علماو نه اوریدي دي چې په داسې محفل باندې د الله رحمتونه راوړي او یقینا په داسې محفل کې دعاګانې قبليږي نو موږ هم په دغه لالچ راغلی یو چې دا کم رحمتونه د الله وريږي چې په دې کې زما غوندي د ګناګار حصہ شامل شي او دعاګانې قبليږي نو راځه په داسې محفل کې به شرکت وکړو چې زمونږ دا دعا هم قبول شي اور یقینا پروګرام له عنوان هم هغه ورکړل عظمت قرآن اور یقینا دا یو دومره لوی عنوان دی چې زمونږ د دې علماو عمرونه پکې خرج شو عمرونه پکې ولګول خود د دې عنوان چې کم سمندر دی کنه داغه گہرائی تا لا تر وسه پورې څوک نه دی رسیدل هغه گہرائی خو یو طرف ته د دې چې کم کناره دا پایاب دی هغه هم لا تر وسه پورې چا نه دی معلوم کړي نو چې دا زمون اکابر دي دوی نه دی معلوم کړي نو زما څه حیثیت خو ها پدینیت کې ناستما چیرې دا چې کم عنوان دی عظمت قرآن پدی عنوان باندې چې کمو مشران او علماء زمون اساتذه او زمون مشایخ پدی باندې خپل عمرونه خرج کړي دي عمرونه لګولې دي نو کنور نه نو پاغه فیرس کې یو ورکو په غوندي نوم زما هم راشي ولی الله خدا بخنی لپاره بهانه ګوري د رحمت لپاره بهانه ګوري نو کې دې شي کدا بهانه د بخنی وګرځي نو بس پدغه نیت راغله نور علمی گفتگو هغه د علماو کار دی او یقینا تاسو واورید زب سیده ساده د پښتو خبره کوم عزتمندو قرآن کریم یو جامع کتاب دی یو داسې جامع کتاب کده ملک لپاره اصول غواړي نو هغه درته په سورته بقره کې ذکر کړي کده کور د اصلاح لپاره قوانین یا اصول غواړي نو هغه د توم په سورته بقره کې ذکر کړي د ملک د امن او امان لپاره سلور قوانین ذکر کړي او د کور د سمولو لپاره اصلاح لپاره اتلس قوانین د ذکر کړي کماشره سمول غواړي نو سورۃ نور کی درته آداب خولی دي سورۃ حجرات کی درته آداب خودلی دي کماشره سمول غواړي نو پدی آداب باندې راشه پدی عمل وکړو معاشره به سمش او کنا خپل کله سمول غواړي علاقہ من پښتانه ورته کله وي نو داغه د اصلاح لپاره الله روح صورت راولې جو صورت بلد او پاګه کې د کلی اصلاح لپاره اصول ذکر کړه چې د کلی مشر به څنګه داغه مزاج به څنګه داغه خوې به څنګه هغه درته ذکر کړه دغه شانتي دا یو جامع کتاب دی دیتا تا هر څه بیانې تر دې ځې پورې دیتا تا هغه عقل منوم خي او کم عقلوم خي
दुनिया के गण मखलूक दे, पदे गण मखलूकों के अकल मनु में और कम अकलू में दासी कना कना टोलियो शान ले या साथे यो इस्तिलाह द कुरान दा और यो जमास्ता दा उलमा ने यादो द अवामुन्ना सुना अक्पल जान यादो जमास्ता इस्तिलाह सदा मंगा कमकल आगा चाहते वेव बेवकूफा आगा चाहते वेव चिकम अक्पल द दीन अक्पल द कार अक्पल द कोर्स वास्ता साथी नूर द इस किस्म सर चासरा कार न साथी जमास्ता पनीस बांधे दा कमकल दे खर दे दा सीधा कना चिसोक अक्पल द कार सर कार साथी द चापकार के गोती न हुई अक्पल जुमात अक्पल कोर अक्पल कार नो माता वर्षवेव यरवी दासरी न सड़े न दे खर माता गता खर दा जमास्ता इस्तिलाह अच्छी कम पा अलिफ्लाम हरामी धोखाबाजी फराडी यौला टेमा बल्ला टेमा गस्ते यौला वर्कड़नु बल्ला वागस्ता ए दगा दोकी दड़ाकी कई नो माता हो यरद काजी जुएदे नो समद काजी जुएदे उखियार दे यार पदीजे की उबोई खखी की हल तो बरा उबासी नो अलग दाखो अलिफ्लाम उसरा दे दा जमास्ता इस्तिलाह ची जमास्ता इस्तिलाह ए सदा चिकम सीधा सादा दे अगर तमंगवी दादा कार न दे अगर कमकल दे और चिकम अलिफ्लाम उसरा दे नो माता भी उयरा दे उखियार सड़े दे यारा बिरचा लाक दे नो समझा लाक यो द अल्लाह द किताब इस्तिलाह दा नो ज़ब तासु द अल्लाह द किताब का खबरा कोमा चे अल्लाह दा किताब चाहता बेवकूफ हुई चाहता उखियार हुई बयानउल द अल्लाह पर तौफीक सरा बजमाकारी द मशरानो पर दुआगानो सरा मखिता अमल कवल न कवल इसलिए क्या चवल ना चवल दा जमा द परवरदिगार कार दे ज़ब खाली ताउस्ता बयान और यकीनन गण बेवकूफ दी खुद खाली पागे की औसो दर जिक्र कोमा पागे के अव्वलने बेवकूफ कुरान करीम सूरत बकरा के तातखी कुरान करीम हुई व इद आक़ीला लहुम आमिनु कमा आमनन नास कलाच उवेल चिंदुईता ईमान और रावड़ई कमा आमनन नास लकाच ईमान रावड़े दे कामिलु खल्को कमा आमनन नास दासी ईमान लकाच कामिलु खल्को रावड़ ईमान रावड़े वो ईमान दासी ईमान पकार दे कमा आमनन नास नुदी पर जवाब किसे हुई कालू वही दुई अनुमिनु कमा आमन सुफहा आया ईमान रावू मंगा संगा ची ईमान रावड़े दे बेवकूफानो कमकलु नादानो असुफहा बेवकूफानो नो अल्लाह वाला जवाब सवर कई अला खबरदार इन्नहुम यकीनन दुई हुमुस्सुफहा हम दुई दी बेवकूफान वलाकिन ला यअलमून लेकिन न पुईगी पखपल बेवकूफई बांधी नो उगोरा अल्लाह पा आयात के हुई चिकल आजा वेना जमा पैगंबरों की दुईता आमिन ईमान रावड़े दास ईमान कमा आमनन नास लक संग आची ईमान कामिल खल्क रावड़े दे क्या रावड़े दे कामिल खल्क कामिल खलक सूकु यार सहाबाए किराम सूकु सहाबाए किराम वले कामिल
علما ناستی خپ ذمہداري خبره کوم څنګه چې الله د خپل د نبوت لپاره انبیاء انولی دي انبیاء چونکړي دي دغه شانتي الله خپل د محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لپاره دا یاران دا انولی دي او چونکړي دا یا ساته دانا چې مقام د صحابیت په علم په وجه باندې دي یا د کسب په وجه باندې دي نه دا عطا دا د الله ورکړه د الله دا الله هر کو تاو ته نو ور کوي دیا ساته څنګه چې الله خپل د نبوت لپاره انبیاء چون کړی دي دغه شانتي الله خپل د محبوب پیغمبر د محمد مصطفی د لپاره دا یاران چون کړی دي ابو بکر صدیق دا انولې دي عمر فاروق دا انولې دي عثمان غنی دا چون کړی دي علی کرم الله وجهه دا انولې دي نور صحابه دا الله انولې دي چانولې دي حضور وای چانولې دي ته چې بازار ته لاړ شي علیګړ ته ځای کنه بازار ته کور لپاره ټماټر راوړي پیاز الوګان راوړي نو زه په ایمان وایا نن سبا ګران دي یہ سن ټیم داسي چې ارزان ومي ته چې هغه ټماټر راوړي نو ته هر قسم راچوته کنه انول پکې کای انول پکې کای کنه کوشش دې سي چې داغی را نشي نرم ټماټر را نشي سخارا نشي ولی 50 روپے را نشي 70 روپے را نشي دا سینه چې چینجن یا نرم یا داغی ټماټر وې نسم نو پاګه کې ته څومره کوشش کوي کله ریړې د یو سر لذي کله ریړې د بل سر لذي کله مین درازي کله ویخت نه نوزي کله د پاسه نه راړای کوشش کوي کنه نو چې ته انولو والای پاګه کې ته داغی نه خوخای نو ته سوچو کا اے الله صحابه انولو والو نو ستاسو خیال له الله با خپل محبوب پیغمبر محمد مصطفی لا داسې بیا صحابه چې کم داغی لکه څنګه چې دا تور وای داغی به ټولول سوچ ہوگا کنه ته د 50 روپو لپاره ستاده 50 سره مینا ده شپېتو سره دی مینا ده ولی زکه چې تا پیزان کړول له د الله د محبوب پیغمبر سره مینا ده محبوب خدا ده نو ستاسو خیال له خپل د محبوب لپاره بداسي چې څنګه د بازي وي نو داسي یاران بیانول کيو دم کارا بیانول کنه نو زکای زوی کما آمن الناس داسی ایمان لکه چې کامل خلق راوړل او یقینا دا صحابیت دا مقام نه دی دا د الله ورکړه ده الله د طرف نه ورکړه ده او چې بیا په قران کریم کې مقام د صحابه وګوري نو تاسو به د مقام د صحابه وختارش بعضی خلک په تاریخ په سیلار شي زدانه ما خو زه دومره ویم چې صحابه کګوري نو د قران پرانا کې وګورا د احادیث پرانا کې وګورا تا ته د صحابه شان هم معلوم شي تا ته د صحابه مقام هم معلوم شي او که قران عظمت معلومه ولغواړي نو راشه د صحابه نه معلوم کا تا ته عظمت د قران هم معلوم شي او که قران د صحابه مقام معلوم ولغواړي نو راشه د قران نه تاسو دا دواړه د یو بل سره دي مقام ګوري د صحابه نو قران وګورا عظمت معلومه نو راشه صحابه وګورا تا ته به دواړه سرګن شي چې عظمت قران سره او مقام د صحابه سره تا ته به خپل معلوم شي او یقینا قران کریم کې الله سورۃ حجرات کې الله وی اولئک الذین امتحن الله اولئک ودغا
زما د محبوب یاران جانثار آغا یاران آغا جانثار اللہ سا وی امتحان اللہ امتحان اکو ددوی امتحان ہو اللہ د صحابو امتحان د زړه امتحان میں لوگوں کو اللہ پرچا سوا وی لتقوا پرچای تقوا آوا امتحان کون کے اللہ دے نور معنی نہ کم امتحان اللہ کشاد اکڑا فراغ اکڑا صفائی اکڑا دا زن لمانی دی خود دمر رم چی امتحان اللہ اے اللہ امتحانوں کو دزڑنو د صحابہ کرامو اے اللہ پرچہ سوا لتقوا تقوا وا اللہ نتیجہ سرا ہوا تھا پرچہ کے صحابہ سنگو اللہ وی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الراشدون الکامیاب کامیاب داسی کامیاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ زاللہ داغوین راضی او دغا دا محمد مصطفیٰ جانثار دا محمد مصطفیٰ یاران زمانہ راضی اللہ تدعا صحابونا پسباند راضی شویہا اللہ وی داغوی پا ایمان داغوی پا اخلاص اللہ صحابہ پسر عزیزوں اللہ وی پا اجر و ثواب پا اجر و ثواب پا اجر و ثواب بار غرض میں داو چی اول بے وقوف آغا دے چی کم صحابو تو سوئی وائے گنا پا زورا بد ہوئی صحابو تا نسبت دا بے وقوف والی کئی او یقیناً تاسو طول پی جانائے چی صحابو تا نسبت دا بے وقوف والی سوک کئی سوک کی تاسو طولو تا معلومات ہے خو خالی تاسو دا مولا دا خلین راخپل غوارے زان بچکول غوارے اکا مولا لارنو لار دیشی یو مولا نسی بل مولا کا بل ننو بل امون مولیان خو پدی نیو من خوی چی پسنورک باندی دفاع شی زکا چی منگا اقبل دا مشرانو نا دغا ازدکڑی دی دغا نی ازدکڑی دی منگا نو یا ساتے عزت مندو اول بے وقوف دغا دے چی کم صحابو تا نسبت دا بے وقوف والی کی او دویم خبر دی تم سوچو کا اللہ پا اقبل ہوئی الا انہم علماء ناستی الا انہم بیا جدا ہوئی ہم الصفاء دفاع دا صحابہ طریقہ خمانگتا اللہ خود لے گا اللہ پا اخپل دا محبوب یارانو وکالت کرے دے پا اخپل او قرآن کریم کی بے شمار زیونہ دی اے دیرشم سپارہ دا نبی علیہ السلام اے دا کفار و سرناس تے دعوت پیش کیا پدی کی یوڑون صحابی دے عبداللہ ابن مکتوم اے پستر کو نابینہ دے اگر آگئے یقیناً پستر کو خنابینہ سور تحکارے دنا نو اگر ڈائریکٹ لڑکے ناسا تپوسونا شورو کڑا نو چی تپوسونا شورو کڑا نبی علیہ السلام چی ردا خوزما خپل کس دے روستو بای تپوس کرو دارا غلی کپدوی کی چا ایمان راوڑوے اسلام تا با قوت ملاو شوے و مضبوطیا با ملاو شوے لغوانی دا خفکان اظہارو شو اللہ فوراً تنبیر آولے گلا عبس و تولا اظہار دا خفکان و تولا او مخوارو کلا انجاءه الآما کلا چراغ اغلند صحابی ہوگی بھی صاحب اس آغا طرف تا نزو چی آئیزی خو آمائی ہوئی و صورت حجرات کی خو اللہ منع کرلا ولا تنب یو بلتا بدنمونا ماخلا یو بلتا بیکار القاب بانی ما یاد ہوئی او اللہ پاک پلوی چی آما کلا چراغ اغلند صحابی
نو علما ناستی د دوی نه خواوري دي چې اصل کې دا یا ساته په دوه قسمه باندې دي. یو د حقارت په تور باندې چې ماته پښتو کې ورته سپکواله وي، سپکواله. نو یقینا سورۃ حجرات کې راغلی نه معنا ده. او ایزه چې کوم وي دا خود ترحم لپاره، د نرمۍ لپاره، د رحم لپاره چې ګوره پستر ګنا بینه دي خوراغه ستاسو مینا ده سنسا اوریدل ستانه غواړي وږي به حساب. نو ګوره الله په خپل د محبوب د یارانو وکالت کوي. او کبیا آل عمران طرف ته لاړې نو هغه طرف ته تل نه غواړم چې احد میدان ته وګوره هغه ډېرې پرې خدا کترا کوشول د توري په میدان کې محمد مصطفی یوازې پرې خدا غینه باوجود الله سوی لقد عفا عنکم. سیدہ جی علماء ناستی لقد دیگا نا حافظ نے موئے رہا تھا په بل ځای کې سوی ولقد عفا عنهم الله سوی. حالانکه د تورو میدان دی دینه غټ غلطی خو بل نه شي کېدی ډېرې پرې خولا هغه فتح په شکست بدل شو. خدای نه باوجود الله خپل ما ایسا د خپل د محبوب صحابه ته وی ما ستاسو دی ګناه ته سره نه ګناه په نظر قتل نه دي، ما ته د ګناه په نظر قتل نه دي. عفا ده کنه. په بل ځای کې بیا خبره غایب لا بوتلا اے دنیا والو ما هغه صحابه معاف کړی دي دا سینه چې تاسو چرته په بدو باندې یاد کړئ. او بیا خپل پیغمبر ته وی اے ما الله معاف کړی دي زما محبوب تتنهم د دوی د عمل د وجنه مخواړه دوی لپاره بخنه غواړه. او بیا ورته وشاورهم فی الامر مشوره ورسروم کوا چې دوی خوشاله ښه دوی صحیح خوشاله. صحابه لوی شان دی یار، لوی شان، لوی مقام دی، لوی مقام، لوی شان دی. نو ځکه قران کریم ایزه وی ګورا چې اول به وقوف هغه څوک دی چا چې صحابه ته نسبت ادب وقوف والی کو څوک د به وقوف والی. نو ځکه قران کریم ایزه وی اول به وقوف هغه دی. ور پسې بیا دغه سورته بقره ده اقا ولنی سپارا دا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. دویم بے وقوف آغا سوک دیں چکم ملت دا ابراہیم علیہ السلام نا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام نا مخ اڑون کے دیں طریقی دا ابراہیم علیہ السلام نا ملت دا ابراہیم علیہ السلام ملت دا ابراہیم سو طریقہ دا ابراہیم سو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ بِكَلِمَاتٍ باغی باندی بیا علماء تفسیر کرے دے کر سو کوئی چیرا آغا حدیث منگوی رو را سیدن نکونا کٹکولا بریتی افلان کے خدا خو مشکت چیزوں خونه دی دیس را خو راحت ملا دی. امتحان ہمیشہ پا آغا امر شاقہ باندی کی گی چکم کی سڑے مشکت کے راز مشکت کی داتا چکم یاد ہے دیکھ خو سکون ملا دی چا نکونا غٹی آغا والا کی نو تکلیف دے کا سکون دی سیوا د سخامن ہوتا چې کم سخامن یا غوی ته بګي تکلیف ته ولې چې هغه د سخا عادت دی کنه دا بریتی د چا غټي چې وبس کی پوبو کی د شالولو په شانتي ګرځي او چې دا بریتی وړي کی نو دا تکلیف دی که سکون دی. خو بس الله دې رحم وکي نن سبا زمونږ د ځوانانو بریتو له زور ورکو د دوی غرض دا دی چې دا ټول ځواني په دې بریتو کې ده او دومره غټي غټي بریتی چې دا شونډي پکې پټي اچو بس کی کنه علما ناسی تپوس ته وکي هغه د بریتو هغه وختنی په وبو کې داسي اوس خامنه تیس کې څنګه بریتی منګ دا نه ویو خو کم سے کم دومره طریقه هوګه کنه چې دا د خلینا خدا خو دې اخکارا کا ظالمه خلی گیټ کې ټول بند کړي دي ټول گیټ بند کړي دي د شالولو په شانتي دا غټ غټ بریتی پریخي دي نو پدې څه دي رورا
یا ساتي امتحان د ابراهیم په دې خبرو کې نو شوه مونږ ویلا شو ګوره سورته بقره اولنې امتحان سو د بادشاہ په دربار کې اولاد دې د بادشاہ پسترګو کې استرګي اچي او د الله توحید بیانې د الله د توحید په سر باندې د بادشاہ سره مناظره کوي تر شو ګوره د بادشاہ په دربار کې ودرېده سم معمولی خبره ده بیا پسترګي کول استرګي اچوله بیا اوسه خبره اړول راړول دا ټوکه خبره نه ده دا غټ سره غواړي بیا لارشا سورت انعام تا اخپل پلار قوم تا وینا کئی انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین معمولی خبره ده پلاریم معمولی نه ده علما ناستی چې سو پوری با د ابراهیم علی السلام پلار د نمرود په سر باندې بچي پګ نو یې خېګانا ترغه پوری باغه فیصله نه کولا او د نمرود دا بادشاہت چې هغه کم اشرو کنا هغه کې باقاعده دغه حصہ مقرر و تر دې پورې علما وي چې په کم بت باندې د ابراهیم علی السلام پلار لاس بچولګي هغه بت به معتبر غنه کېده چې په دې باندې دا د اثر لاس لګیدلې لکه څنګه نوجوان ته په کرکټ باندې ډیر مې نه کنا دا ټول د لرګینه دي سوباړې دي شو خو خو زمون خويندو مېندو په دې کپړینځلې ته په اوس پندوسونه ووا اوس دا ټول یو لرګي دي خو چې په کم لرګي باندې دا لوبغاړي هغه دسخط موجودي دا غي څومره ډیماند دي دا معمولی نه دی وګوره دا چا دسخط دی په او بیا علما وی د دې علماونه مې اوریدي چې په کم ټیم کې ابراهیم علی السلام مسله شروع کوله په هغه وخت کې د ابراهیم علی السلام په کور کې سلور سوز جنکې پیغلې موجود وي چې په خپل قانصو باندې به زی جاری کو او یا ساته دا خلکو ابراهیم علی السلام لا ابراهیم علی السلام پلار لا په نظر او نیاز او په منښتونو کې ور کړی دا معمولی پلار نه دا سپلار ته ودرېده داغه پسترګو کې سترګې اچول بیا ورته داویل چې انی اراکا بشک وینم تا وقومکا قومستا فی ضلال مبین په گمراهی اخکارا کې او بوي ته هوای والدی محترم او والدی محترمه والدی محترم او والدی یا ساتا والد محترم تر هغه وخت پورې تر سوچ دې ستا په لار کې رکاوټ ده نه جوړيږي د دین په معاملاتو نور ادب کوا احترام کوا وبالوالدین احسانا احسان بیا په درې قسمه ده احسان قولی ده احسان فعلی ده احسان مالی ده هغه طرف ته نه دما احسان قولیوم کوا احسان فعلیوم کوا احسان مالیوم کوا خو چې کله د الله د دین په مقابله کې راشي نو بیا یې معنا دنیا په معاملاتو کې اوسه خېګړه کوا مون خدا نه نو امتحان طریقہ د ابراہیم سوا سورت انعام کے انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین سورت انبیاء تبیا لارشا چی آلتا د ابراہیم طریقہ در توخی اے سورت صوافات تبیا لارشا او زوانا جانا کور والا سرد معشوم بچی اے پا خوشی بیابان کے پری خودل دا دا هر چا کار نه دی مړه دا دا هر چا کار نه دی ما تا صلیخ رجل نو شوتلیا لیشه اکا چرته صلیخ رجل سوک ارادو مو کی کنا دا شیطان خو پالی فلامو دی نو چې دې کور تراشی کور کې ویناو کی چیر زرا وانی ما چلی لزما یا 4 میاشو لزما یا کال لزما نو دا خزه بزر په جړاش دا خزی جړات ته مخ کې بیا سوق ټینګې دي شي معذرت د علماو نظما کابر دي معذرت هغه خالی یو قتی و کی کنه
اتزیا منگ بشاتا سکوا اسدیا اوالا بچی دیا امنگ بسنگ چل کی گیا پلان کے چل بکی گی دیا اگر بستر کی دی ویزے سر نظم نا تو وہ 4 میاشی ویسے جماعت تبوم نظم بس 4 میاشی یار خو چې دغه خاون ورته وی چې یره وی مرګری را لویزه را لګله دوبۍ لپاره خو پریشان هم چې ته واځي واړه بچی دي دا ویزه پروا نشته د کور فکرونه کې د وړو فکرونه کې زبابای تا کوم کنه هغه به زمون سره شپې چې وخت تیرې کنه اته به فکر وسلار شه وی کنه په ایمان وای ولی دنیا سره کړل کنه یار دنیا بیا داسې طریقې ول ورځي به فکر شه او ویزه خراب نه کیا امرګری د سره ډیر خکړی دیا الله شه د وړو فکر نه کوا اما زما فکر کوا خو بس هلته روپۍ وګټا څو غټا روپۍ وګټا نو یا ساتي ابراهیم علی السلام طریقہ دا معمولی طریقہ نه وا کور والا په خوش بیابان کې پر خودل د الله د دین لپاره سره د معشومنا معمولی خبره نه وا دغه شانتي صفات تلارشا د الله د توحید لپاره ورته دنګل دا ټوکه خبره ده ټوکه خبره ده چې د نمرود په بادشاہت کې اعلان وشو خبره زوف او قویوالی طرف ته نزو هغه د علماو کار دی خو خالی اشاره کوما چې څوک منخ کوي نو د ابراهیم د سیزلو لپاره لرګي راوړای سره راوړای لرګي راوړای او ټولو کې زیات لرګي د ابراهیم علی السلام پلار ورکړل خپل د بچی د سیزلو لپاره او چې بیا غوړ بیا پکې کمزوري خبرې هم دي راغه جبرئیل امین فلان دا ټول خبرې سیټ ټکا خو بس د الله د دین لپاره ورته ټوپ کړو خو په دې کې یو خبره کمزورتیا او کویوالی طرف ته نظم خو ډیره بهتره راته ښکاری هغه درته کومه چې کله ورته وګرځولې شو دا کربوړې پیژنې پښتنو کربوړې پیژنې دا کربوړې راغې ته پوکې ورکاو سو ورکاو مقصد د پوکینا سو دا اور تیش دا اور تیش د په پوکی ور تیزې ده خو خپل هغه پلاس اخکارا کو هغه غن اخکارا کو چې زما د حق پرستو سره دومره بغض دی دومره نفرت دی وی دا خارونه کنه دا وی دی خپل په مکوخ کې اوبر راوړي د دې په مکوخ کې به یو ډرم اوبر راځي یو بالټه یو لوٹا باډولا ګلاس جام کپ یو کترو بدی کنه یو ساس کې راوړی د وبو د پاسه ورځي خو سوچوګه کنه دا غیر په دې ساس کې به ور سوش خو خپل هغه مینا سرګندې چې زما د حق پرستو سره دومره مینا ده دومره می حق پرستو سره پزړه کې قدر او احترام دي او یقینا د کربوړي په باره کې پیغمبر سو کوم ورک چې چرته مومه دا پرېنه دی تور دا تور د نخلاص نشي او هغه وړونه خارونه کا سوق ورته بیان کوي وړونه مرغیدا سار وختي را پاسي ښا ادا چرینکای جوړ کړي اچ سوق نا وخت پاسي کنه یو په یو سر کې نی بل په بل سر باندې او له التنو وی اودد د خپل غاس आवाज کی وینا وسخامن اودد چینګ وینګ پروته چینګ وینګ پروته پوهه په حساب وړونه مرغایدا خو ګورا الله ولا دومره دغه ورکو چې یو ټپس چراکی باسي کنه ټپس پیژنې کنه ټپس چراکی باسي داغه د سر د پاسه چکینی دا چرینکا ته دا سو باسي چرینکا نو غرض می داو دویم به وقوف آغا دے چې کما د طریقې د ابراهیم نا مخ اړای ساړی مخ طریقې د ابراهیم غنی دی بچی پا مړای باندې چورکای خول د الله د دین لپاره مول پر خودل دا ټولي طریقې د ابراهیم علی السلام دریم به وقوفا سيكون صفها آغا
سوق دی چکم د پیغمبر پکارون باندې اعتراض کوي د پیغمبر پکارون باندې ګوتی چوتای د پیغمبر پکارون باندې اعتراض د پیغمبر په سنت باندې ګوته چوتا ول دا بیوقوف دي سيكون الصفحاء او یقینا نن سبا اے شکر داده چې تاسو ډیره مینا کوي د علماء سره کنه کوي مینا د علماء سره توبه وباسه په غدونو زستاسو نه خبرې مچړه تاسو کومولاله دومره تنخواه ور کوي چې نه ژوندې نه مړي هر وخت ماته محتاج تاسو به زمينه وکړي شیخ القرآن دی الله په قبر رحمتونه ولېږي ابو ایم پښتنو دو شیزونو سره ډېره مینا ده خداوی د کون کو سره خونه لګي وی پټنګ ټکور معنی خود دم سره خونه لګي په دین معنی خود مولا سره خونه لګي پیشو د منګ خدا د مولا سره خونه لګي دستا مولا سره لګي دې تلار دا ستا د دې جمعات مولا بسو تنخوای سو تنخوا ما تاړو موای ته خپل سو ځان لوکا دومره تنخوا تعالی زرا کومه تماس رکین ته وای ولی زما شاته بچی دي نو داغه بچی نه دي کاغه ماران ته سوچ خوګه کنه تاسو چرته چاله او که تاسو چاله روپے وروم کای قسم دې چې بیا تاسو د قیامت پوری سره نه پرې دی ایو مرګره زمون مقتدی راغه ماتي مولوی سے دعاو کا چې الله مال لا کی بیا ته ګوره مې زدا خرج وېما چې تعالی دعا کوما دا غین روسو بیا راځم تا ته بخله چینګوما ډایرک ځان لولې خدای نه واړم تا ته بلاس دې سم نو ولې ډایرک دغه نه زبم چې خدای تعالی ورکیا اپره وانه ورکیا بیا به تا ته ګورم ته به چرته جیب کې نسوارو لاس کته کوي زبم چې مال سره مانا تعالی ولې سوال وکما ځان لولې نه کوما چې الله دې ما ستاسو محتاجای نه واړي الله دې تمام علما په خپل حقوق باندې ودري چې تاسو ورته محتاج یې چې علما تاسو ته محتاج نه الګ به عالم حق خبره کولې شي او چې عالم محتاج یې کنه دې غریب بیا یو ته ګوري کویم پلان کې خپکیږي کویم نو پلان کې خپکیږي پلان کې خپکی پلان کې خپکی نو بس دې بیا د پستی رستی خبرې راغله دې بیا کله خبره نشي کوله تما به ختمای الهی بکار کیږي نو یا ساتای دریم به وقوف سوق دی چې کم د پیغمبر په کارون باندې سکی اعتراض کوي تاسو خو به وقوف نه کنه تاسو د مولا په کار خو اعتراض نه کوئ کنه اعتراض کوئ کنه تاسو نه کم یو مولا بچی ز په ایمان وای وستاسو ته دي مرګري نوجوان بیانو کو علماء ورثه الانبیاء دا علماء د چا ورثه دي ستا وارث ته چې څوک بدو ګوري تی پرې دي تو سره خبرې کوي یا که پتا باندې داغه یو کار پیښ شي تا ته ویره مال شفارس وکړه تب ولو کی وای کنه وبکیولا تبای زما پلان کی ته بد کتلی نو ستاسو خیال لې تبای په دنیا کې د پیغمبر ورساو ته بد ګوره په آخرت کې و پیغمبر تعالی به شفاعت کوي تبای د پیغمبر ورساو بدی وای اے د پیغمبر ورساو پسې به خبرې کوي پیغمبر ورساو پسې به اے بهتانا الزامونه دا خبرې وکړي نو په آخرت کې به د پیغمبر د شفاعت تمام کوي سوچ کوو مړه د علماء قدر را واخله قدر د علماء قدر او پیژنه نو زکایزه وې سيقول الصفحاء دریم به وقوف هغه دي چې کوم د پیغمبر په کارونو باندې اعتراض کوي دین علاوه نورم دي خدا وخت کمه دي خرازه یو سو نه خیر ارتدا کلمندو خیمه ته چې چاته بد ګوري کنه طلبا دي علما دي راشه د الله د کتاب پرانا کې وګوره چې د الله دوی ته سویلې دي بیا لارشه د محمد مصطفی فرمان تا اے محمد مصطفی خپل په فرمان کې دوی ته سویلې دي
ما چې کوم آیات لوستو په هغه آیات کې وي والذین او هغه کسان چې ځان بچ کړي د عبادت د غیر الله نه. او خيار سړی اوله نخا ځان بچ کړي د عبادت د غیر الله نه. دویمه نخا وانابو الی الله او رجوع کوي یو الله تا. چاته رجوع کوي؟ څه پریشانی راشي یو الله ته رجوع کوي. بس ستاسو پریشانی راشي تاسو چاته رجوع کوئ؟ چاته رجوع کوئ؟ خدای ته وګوره. زه خو خپېږم، زه په خپله پښتون یم سړی، زه بار نه خو نه یم راغلی، زه پښتو ژبه یم، پښتون یم الحمدلله. ستا چې پریشانی راشي تا الله ته متوجه کړي که ته رشتهدارانو ته. یو ته بد ګورې دره باندې څه کړي دي، بل وي دره باندې څه کړي دي، دره باندې څه کړي دي، یاره وایي دره باندې څه. خدای رسول ته وګوره سړی پتا چې څوک کوي نو هغه به هم د سړي زویلي پتا کې دي څه چې پتا څوک کوډې منترې کوي پتا کې دي څه. پتا باندې به 15,000 10,000 روپۍ ملاله ورکوي دا خراب وي. دا ستا د اعمالو نتیجه ده. ستا اعمال داسې دي الله د باندې داسې ورځ راوسته. نو یاد ساته چې کوم هوښیار خلک دي په هغوی باندې چې کله تکلیف راشي وانابو الی الله رجوع کوي او الله ته. صحیح ده جی. ورپسې چې کوم آیات ته هغه پرېږدم چې کوم آیات مې ویلو هغې ته راځم. الذین دا هغه کسان دي یستمعون القول چې قرآن ته غوږ ایږدي. القول قرآن، یستمعون القول قرآن ته غوږ ایږدي. تاسو قرآن ته غوږ ایږدئ؟ قرآن والا ولنیږدې راځئ. د دې مدرسې به څومره وخت کېږي؟ تاسو کې څوک داسې شته چې یاره په پټه راغلی مولانا صاحب ته یاره مولانا صاحب څه ضرورت یا چېرته تپوس کړی چې مولانا صاحب څه خدمت خو خالي بس د مولانا صاحب کپړې او ګاډي یاره وایي د کوم ځای نه راغلی؟ وایي د امریکې نه راغلی. موږ د امریکې ډېر پسندیده خلک یو که نه په موږ ډېر سخت مین دي هغه یقین وکړئ. موږ له خو ټولې تنخواګانې هغوی رالېږي. دا خو په پاکستان کې زمونږ کسان ناست. خدای بنده یو سړی چې د الله دین ته ناست دي، قرآن ته ناست دي، احادیث د رسول الله ته ناست دي، نو ستا څه خیال دی الله به هسې پرېږدي؟ الله په